دو مدرسو کې درس کړی. یو مدرسه کې د سحر 7:30 نه او کم 11 پونې کې بیا راغلم. سوه غنټه مزل مې کړی د حقاني. بیا مې هلته د یوې نیمې بجې نه 4:30 بجې پورې 3 غنټې بیا چغې وهلې. مو چغې وکړې، خو د دوی ما سره مینه ده او زما ور سره مینه ده چې رښتیا خبرې. مفتي صاحب مې ډېر خوښ دی، قاري حسین علي صاحب مې ډېر خوښ دی، ستاسو د داخلو د علما مې ډېر خوښ دي. الله فضل صرف د الله د رضا دپاره. او ما ته پته ده چې دوی ما سره ډېر محبت دی. نو زه صرف د ختم نبوت په عنوان درته یو څو خبرې رونو عرض کول غواړم. ورنه دا میلمه ډونه ښکلی اشعار ووې په ډېر ښکلي انداز باندې. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شام تک نماز مغرب تک یہ بھائی اپنے اشعار کو پڑھے اور ہم سنیں، اس لیے کہ یہ نظم اور یہ اشعار یہ بھی بہترین تھے اور آواز بھی بہترین تھا. تو میں تو اس کوشش پہ تھا. میں ماشاء اللہ بہت بہترین انداز میں وہ پڑھ رہا ہے اپنے نظم کو اور بہت خوبصورت انداز سے. تو میں تو سمجھا کہ نماز تک یہ سنیں گے اور نماز کے بعد کچھ باتیں کریں گے، لیکن اس نے بہت جلدی وہ اپنا پروگرام ختم کر دی. پھر بھی نظم سنائیں گے آپ کو، لیکن میں چلا جاؤں. اور بیا زمان محترم رور جناب نورالامین باچا هم تشریف راوړی دی. یار نورالامین باچا صاحب هم څوک دی که نه، هغه له هم خدای او ناشنا اواز ورکړی د ختم نبوت پتنګ دی پتنګ. اب هم درته نظمونه وایي، خو زه صرف په دې عنوان یو څو خبرې درته کوم، خو هغه خبرې به انشاءالله لږې وي خو فایده به یې ډېرې انشاءالله. الله دې ماله توفیق راکړي. زمانونو 2 نعمتونه موږ له الله راکړي. هسې نعمتونه خو ډېر دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار. د الله نعمتونه که موږ تاسو شمېرو نو موږ یې شمېرلی نه شو. خو 2 غټ نعمتونه دي. دا هغه نعمتونه دي چې د هېچا هم نشته. سترګې موږ له خدای راکړي دي، خو د مخکې خلکو هم وایي د کافرانو شته. غوږونه موږ له الله راکړي دي، یو نعمت دی زړه دماغ. دا خارجي نعمتونه نور او سپومۍ اوبه او هوا اکسیجن رڼا، دا نباتات، دا جمادات، دا دریابونه، دا الله موږ له نعمتونه دي، خو موږ هم ترې فایده اخلو، کافر هم ترې فایده اخلي. 2 نعمتونه دي چې دا د هېچا هم نشته. په هغه 2 نعمتونو کې یو قرآن شریف دی او دویم څوک دی؟ محمد مصطفی. شوق سره وایي صلی الله علیه. شوق سره صلی الله نور شوق سره صلی الله علیه وسلم. تعظیم نعمت. دا نعمت یو څو صفات لري. هغه صفات د حضور پاک د خصوصیاتو نه دي، د بل چا نشته. حضور پاک نبی و، مخکې هم ډېر انبیا تېر شوي. حضور پاک رسولان په انبیاو کې یو خاصه طبقه ده، مخکې هم ډېر رسولان تېر شوي. حضور پاک داعی الی الله، خلک یې الله ته بلل، مخکې هر پیغمبر داعی. حضور پاک مبلغو